په ایشیا کپ کې بیګا سریلانکا بنگلاديش ته یو ډیر غټ شکست ورکو چې بنگلاديش ایشیا کپ کې په خطر کې هم شو. بنگلاديش دوه میچونه کړي، یو ګټل دي او یو بایلل دي او صرف یو میچ افغانستان سره پاتې دي. نو بنگلاديش په اوس د افغانستان خلاف مکمل زور لګی چې دا میچ د افغانستان نو ګټي. کشر دا میچ ته افغانستان نو ګټل نو بنگلاديش په د ایشیا کپ نه بهر شي او افغانستان او سریلانکا به بل مرحله ته کوالیفای شي. نو راتلونکي د بنگلاديش کم میچ ته هغه ناک آؤٹ میچ ته ډو اینڈ ډای والا میچ ته. خو بیګا چې کم میچ شوی په هغه باندې خبره کو سریلانکا بادرانو ډیر زبردست کول سٹارټ ورکو. سریلانکا بادرانو خپل ټیم د پاره د بنگلاديش رومبني دواړه اوپنران کلاډیان چې کوم هغه په 0 رنز باندې آوټ کړ. په 0 رنز باندې ولا دواړه کلاډیان آوټ کړي وو چې بنگلاديش د سٹارټ نه راګر کړو. په میډل کې بیا د بنگلاديش بیټسمنانو سکور کړي. تاسو لاله ډي سکور کارت په سکرین باندې ښکاری کې په دې سکور کارت باندې مون خبرو کو. نو بنگلاديش شل اورونو واخلي او په شل اورونو کې 139 رنزونه کړي دي او 15 کلاډیان آوټو. چونکه بنگلاديش سٹارټ کې ګیرو تاسو ګورئ تنزید حسن چې کوم دی 6 بال 0 په ډومبني اور کې دی آوټ شوی دی. پرویز حسین چې کوم دی 4 بال 0 دیم په دویم اور کې آوټ شو. 2 اور 0 رنز او 2 کلاډیان د بنگلاديش آوټو. بیا لټنډاس خه بیټینګ روان کړو خو د هم آوټ شو. 26 بالونو باندې 28 رنزونه د انډر پریشر اننګز وکړو. توحید هریدوی 9 بال 8، مهدی حسن 7 بال 9، کته جاکر علي اور شمیم حسین دواړو خپل بیټینګ کو اور بنگلاديش یو ډیر غټ مصیبت نه بچ کو، یو ډیر غټ شکست نه بچ کو. چونکه کې دیش د بنگلاديش ټوټل ټیم بیا 67 رنزونو کې آوټ شوی وي. کچری دا 2 کلاډیان ته زر آوټ کړو. دا کتا سو کو تقریبا 85-90 پورې د ځان له پارټنرشپ کړی دی. یو 34 بال 41 رنزونه جاکر علي کړی دي او شمیم حسین 34 بال 42 رنزونه جوړ کړی دي. کچری مونږه د سریلانکا بالنګ وګورو نو وان تو شیرا 4 اور 17 یو وکټه یو اور میډن هم وکړل. زبردست بالنګ شمیرا 4 اور 17 یو وکټه یو اور د هم میډن وکړل دي. نو دوړ اٹیک بدرانو خو بالنګ کړی دي. داسون شانا کا 3 اور 27 وکټ یوم نه ډېر لګ ډبېدل دي. متیشا پتیرانا هم ډېر زیات سکور ورکړي 4 اور 42 وکټ یوم نه. حسرنګا 4 اور 25 2 وکټ تر لاسو کړي خو بالنګ کړی دي. اصلانکا یو اور کړی دي او پای کې مشپګ رنزونه ور کړی دي. خو بیا سکور ورپسې سریلانکا ډېر په اسانه باندې چیز کړی دي. په 15 اور کې ورپسې دا سکور چیز کړی دي. په 140 ورپسې 14.4 بالونو باندې کړی دي او سلور وکټ هم د سریلانکا پریوتی دي. پاتم نشان کا 34 بال 50 زبردست بیټینګ کړی دی. کوشال بینډس یو ځل بیا ان لکی 6 بال 3 رنزونه دا یو خو اوپنر بیټسمن دی. وکټ کیپر بیټسمن نه خو بیټینګ کوي. کامل مشارا 32 بال 46، کوشال پریرا 9 بال 9، شناکا 3 بال 1 اور سریلانکا کپتان صاحب چې کوم دی 4 بال 10 رنزونه جوړ کړی دي. د بنگلاديش د طرف شروف الاسلام 3 اور 26 وکټ یومنا، مستفیض الرحمن 3 اور 35 یو وکټه، تنظیم حسن ثاقب 3 اور 23 یو وکټه، مهدی حسن 4 اور 29 2 وکټي، رشاد حسین یو اور 18 وکټ یومنا، شمیم حسین 4 بال 4 رنز ور کړی دي. ټول نه خراب بالنګ چې کوم دی هغه پکې رشاد حسین د بنگلاديش د طرف کړی دی او خو بالنګ پکې مهدی حسن کړی دی چې هغه 4 اور 29 رنز ور کړی دي او 2 وکټي تر لاسو کړی دي. نو سریلانکا د میچ پشپغو وکټو باندې وګټلو او د میچ بایللو سره بنگلاديش لا خطر جوړه شوې ده. اوس د افغانستان نه میچ چې کوم د افغانستان او د بنگلاديش کوم میچ پاتې دی هغه ډو اینډ ډای والا دی د بنگلاديش لپاره. کشر دا میچ بنگلاديش پایلو نو بنگلاديش په چټي کیږي او کو اویم غټي نو بیا افغانستان او د سریلانکا میچ کم پاتې دی په هغه باندې به فیصله کیږي. خیر دا مکمل اپډیټ سعودي حواله سره د تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.